بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت حمزه رضی الله عنه کفن. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله عنه غزوه احد کې شهید شو او بے درده کافرانو د دوی غوږونه، پوزه وغیره اندامونه پرې کړل او سینه یې ورله وڅیرله. زړه یې ترې راویستو او قسمه قسمه ظلمونه یې پرې وکړل. او د جنگ په ختمېدو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او نورو صحابه رضی الله عنهم د شهیدانو د لاشونو تلاش شروع کړه. د هغوی د کفن انتظام کولو چې حضرت حمزه رضی الله عنه په دې حالات کې ولیده. ډیر خفګان پرې تیر شو او په یو څادر یې پټ کړو. په دې کې د حضرت حمزه رضی الله عنه حقیقي خور حضرت صفیه رضی الله عنها تشریف راوړو چې د خپل رور حال وویني. نبی صلی الله علیه وسلم په دې خیال چې آخر ښځه ذات ده، یعنی ښځه ده، د داسې ظلمونو د کتلو زغمل به ورته ګران شي. د هغې زوی حضرت زبیر رضی الله عنه ته ارشاد وفرمایا چې خپل مور د کتلو نه منع کړه. هغه مور ته عرض وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د کتلو نه منع فرمایلی ده. هغې ووی چې ما دا اوریدلی دي چې زما د رور پوزه، غوږونه وغیره پرې کړې شوي دي. د الله تعالی په لاره کې دا کومه لویه خبره ده. مونږه په دې راضي یو. زه د الله تعالی نه د ثواب امید لرم او انشاءالله صبر بکوم. حضرت زبیر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغی او د مور خبرې ورته عرض کړې. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې د هغې جواب واورېده، د لیدو اجازت یې ورکړو. راغله ویلې ده انا لله اووی او د هغه دپاره استغفار او دعا وکړه. یو روایت کې دی چې غزوه احد کې کوم ځای چې مړی پراته وو، یوه ښځه په تیزۍ سره راتله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وګورئ دا ښځه منع کړئ. حضرت زبیر رضی الله عنه فرمایي چې ما وپېژنده چې زما مور ده. زه په تلوارې منع کولو دپاره مخکې شوم، خو هغه طاقتوره وه. زه یې یوه موکه ووهلم او وی ویل لرې شه. ما ورته ووی چې نبی صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. نو فورا ودرېده. دې نه پسې 2 څادرې راویستې. وی فرمایل چې ما د خپل رور د کفن دپاره راوړي دي چې د هغه د وفات خبر مې واورېده. په دې څادرونو کې کفن ورکړئ. مونږه هغه څادرونه واغیستل. حضرت حمزه رضی الله عنه مو پکې کفن کولو چې خوا کې ورسره یو انصاري شهید پروت و چې د هغه نوم سهیل رضی الله عنه. د هغه هم کافرانو داسې حال کړی و څنګه چې د حضرت حمزه رضی الله عنه. مونږ ته د دې خبرې
مونږ ته د دې خبرې نه شرم راغی چې حضرت حمزه رضی الله عنه ته د دوه صادرونو کې کفن ورکړی شي او د انصاري د یو هم نه وي. په دې وجه مونږه دواړو دپاره یو صادر مقرر کړه، خو یو صادر په هغې کې لویو او دویم لنډ. نو مونږه خسڼې واچو چې خسڼې کې کوم صادر د چا حصه کې راغی په هغې کې به کفن کړی شي. په خسڼې کې لوی صادر د حضرت سهیل رضی الله عنه په حصه کې راغی او لنډ د حضرت حمزه رضی الله عنه په حصه کې راغی چې د هغه قدم نه هم کم و. که سر به مو ورلا پټولو نو خپې به یې ښکارې کېدلې او که پخپو طرف ته به مو کړلو نو سر به یې ښکاره کېدو. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایا چې سر والله په صادر پټ کړئ او په خپو ورله پاڼې وغیره واچوئ. خمیس د ابن سعد روایت کې دی چې حضرت صفیه رضی الله عنها کله چې دوه صادرې واخیستې د حضرت حمزه رضی الله عنه لاش ته ورسېده نو هغه ته نږدې یو انصاري هم په هغه حال کې پروت و. نو په یو صادر کې دواړو له کفن ورکړو. د حضرت حمزه رضی الله عنه صادر لویو او دا روایت مختصر دی او د خمیس کتاب روایت تفصیلی دی. فائدہ د دوانو جهانو بادشاه د تره کفن دی هغه هم داسې چې یو زنانه د خپل رور د پاره دوه صادرې ورکوي، په هغې کې دا نه خوښوي چې دویم انصاري دی بې کفنه پاتې شي. یو صادر تقسیموي او بیا لنډ صادر د هغه کس په حصه کې راځي چې په څو وجهو سره د ترجیح حق لري. د غریب پرورۍ او د مساوات دعویدار کچېرې په خپلو دعوو کې رښتینی وي نو د دې پاکو هستیانو تابعداري دې وکړي چې صرف په وینا سره نه بلکې په کولو سره یې وښودله. مونږ خلقو ته خپل ځان د دوی تابعدار ویل هم د شرم خبره ده. تاسو چې دا کومه واقعه واورېده د حضرت حمزه رضی الله عنه چې دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ترو او داسې ترو چې نبی علیه السلام به د سره ډېره زیاته مینه کوله، ځکه چې صحابي هم او بل لا چې بهادر و، ډېر زیات بهادر و او په نبی علیه السلام به ننګ او غیرت کولو په دین باندې. نو کله چې جنگ د احد په میدان باندې دی شهید شو او وحشي دی په تیر باندې ویشتو په غشي باندې دی ولګېدو او را پریوتو او شهید شو. نو بیا د وحشي ښځه وه د هغې نوم هنده و. دغه هنده د هندي پلار دی حمزه رضی الله عنه چې د هغه شی وجلی وه، کافر و. د هندي ورته قار و چې زما پلار ده وجلی دی، دنه به زه خپل بدل اخلمه. د هندي خپل د غوسې سړولو دپاره دې وحشي ته ووي چې ته دا سړی ووله نو تا له به زما انعامونه درکمه. نو هندي دا سړی راپار کو دا وحشي او دې وحشي چې دا حمزه رضی الله عنه شهید کو لرې نشانه ورته واغسته، د کمر شاته شو او هغه ته پته نه لګېد، هغه به خپل توره چلوله او دی ولګېد او شهید شو. ځکه چې حمزه رضی الله عنه ډېر زیات بهادر و، په دا راځي چې په دوو لاسو به توره چلوله او څوک به له مخې ته په یو دغه کې روایت کې راځي چې مخې ته څه کې په یخه څه کې دومره بهادر و دومره روبناک و چې کله به دی ودام و که نه نو څوک به له خوا نه شو ورتلی، دومره روبناک و. چا به چې راپاسي حمله کوي داسې روبناک.
همدغه وحشي چې د کډې شاته پټ شو نشانې ور واغسته او شهید وګو. بیا چې هنده راله غوږونه پوزه دا یې کټ کړې او زړه سینه ولې وڅېرله زړه یې ته راوکاږو په زړه ور چکونه ولګول او بیا نبي علیه السلام چې کله راغی نو د خپل تره حال چې ولید نو ډېر خفه شو بیا دغه خور دوه څادرې راوړې نو نبي علیه السلام خاول منع کړه بیا خور چې ما کې صبر شته زه برداشت کولی شم په دې خوشحال یم د الله په لاره کې شهید شو پوز ولا خپې د پوز او غوږونه او سینه چې یې وڅېرلی شو خیر دی موږ په دې باندې خوشحال یو الله نه راضي الله به ثواب ورکړي نو بیا دوه کفنونه یې ورکړو یو کفن اوږد یو لنډ نو خوا کې ورسره بل صحابي پروت دی سهیل رضی الله عنه هغه هم شهید شوی دی نو دوی صحابه و نبي علیه السلام دا مشوره وکړه چې یو کفن بدله ورکړو او دی داسې نه شو پرېښودی که نه ټیک ته زمونږ تره دی او غټه درجه لري دا بل هم صحابي دی د انصارو نه که نه دا خو د شرم خبره ده چې موږ دله صادر کفن ورکوو دی بې کفنه ښخو نو دواړو له به کفن ورکړو یو صادر اوږد بل لنډ نو دومره انصاف د ګوره خسڼه یې داسې ونه چې خیر دا اوږد به د حمزه شي دا خو دواړه د حمزه دي خیر د اوږد دا لنډ به چې دی دا به سهیل وي نه خسڼه به وولو چې چا کمې راوخته په خسڼې کې لنډ صادر د حمزه رضی الله عنه په کیسه کې راوخته اوږد د سهیل رضی الله عنه نو چې خپې به ولې پټاو سر به ولې پټاو نو خپې به یې ښکارېدې چې خپې به یې پټولې سر به ښکارېده کفن لګو که نه څادر یې لګو نو بیا ولې په خپو باندې سرګړی و پاڼې ماڼې واچولې او سر یې ولې په کفن کې پټ کړو او دفن یې کړو نو دې نه دا وایي چې لکه دا انصاف که نه چې کله ستا داسې مقرره شي نو ته هم د انصاف نه کار اله څنګه ځان د خپل رشته دار دپاره یو څیز خوښوې داسې بل مسلمان دپاره هم خوښوه کله داسې مجبوري شي چې څیز دوه څیزونه مثلا دواړه یو دپاره یا بل داسې حالات راشي اکثر که نه څنګه سړی خپل رشته دار سره ښه کوي داسې پردی مجبوره چې د هغه سره هم ښه کول دا د اسلام مکمله حصه ده الله دې ما تاسو له عملو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن وإلهكم إله لا إله إلا الرحمن الرحيم دعا غواړئ څومره بیماران دي الله ولې شفا کامله عاجله نصیب کړي دې محله کې څومره بیمارۍ دي الله ختم کړي دا تبې راګڼې شوي دي هر ماشومانو ټولو ماشومانو اکثر تبې هغې باره کې الله نه دعا غواړئ چې تبې الله ختم کړي او د ماشومانو الله د ماشومان ګنهګاران نه وي دا زموږ د خپلو عملونو بدله ده د مور و پلار د مشرانو چې کوم عمل وي یو هغه ماشوم ځکه د ماشوم درد هم د مور و پلار درد وي که نه اکثر خلک ګیله پیدا شي د ماشوم بیمار دی دا څه ګناه کړی هغه ګناه نه کړي ځناور ګناه نه کړي دا د انسانانو د بالغانو د هغوی ګناه وي د هغوی په ګناه باندې الله دوی له دغه ورکوي تکلیف هم د هغوی ته رسي که نه الله دې دغه تکلیف زموږ ختم کړي زموږ ګناهونه دې الله موږ ته معاف کړي اخر وخت دا کلمه زموږ په جوایاري کې لا جزاک الله